صيغه معلومه او مجهوله او د حد معناګانی او متعدی لازم او شان او هو سره لګیدا تل سه احتمالات ما دا سکار کړو که تاسو فکرې چې دا صيغه معلومه کړې و نو متعدی لازمی دواړه د شان سره لګولې و خبره ختم شوه صرف صيغه مجهوله پاتې شوی و د هو سره مې لګولې و د حد اوله معنا دویمه معنا درېمه معنا اوله معنا دا و چې د هو محدود په حد لغوي نه ده دویم محدود نه ده دا هو د الله په حد میزانی هغه بل اجزای الله سبحانه و تعالی من کل الوجوه اجزانا منزه ده اجزا نه لري الله نو په حال کون د الله کې چې محدود نه ده په حد میزانی دا خبره سید الله تعالی د سر اجزا لري نه ختم شو قاضی مبارک پسیل د لا یحدو کې دلته کې یو باس چېړل نه وی لکه څنګه چې الله تعالی اجزا نه لري مخکې چې تیر شو دغه اجزا ترکیبی او ذهنی او خارجی دغه اجزا الله نه لري نو څنګه چې الله تعالی اجزا دغه اجزا نه لري ترکیبی نو الله وی اجزا تحلیلیه هم نه لري نو سبق فقط دار چې اوس د اجزا تحلیلیه او تعارف وشي فدې والا سبق هغه چې په سبق کې ورته کې راشي دغه تعارف وشي نو وزغه سبق شي اجزا ترکیبیه دي ته و چاول نه اجزا او بیا غشي جوړیږي لکه د کور اجزا ترکیبیه ده دا سقف دا جدران دا اجزا کم اجزا ترکیبیه اجزا تحلیلیه د شی دي ته وایي چې هغه ته شی منحل کیږي شی ورته سکیږي لکه نصف د شی نصف ثلث ربع خمس سدس دې ته ویل کیږي اجزا تحلیلیه دې ته څه ویل کیږي اجزا نو الله جل جلاله چې څنګه اجزا ترکیبیه نه لري نو اجزا تحلیلیه هم نه لري نصف ثلث ربع وغيرها دا هم نه لري او دا غي وجه دا نه کنه چې دا اجزا تحلیلیه دا بالفعل نه موجوده او بالقوم نه بالفعل نه او بالقوم نه بالفعل خو ځکه نه کړي یو شی نیمه بالفعل نو بیا به دا غنیمی نیمه بالفعل نو د نیمی نیمه بالفعل نو د سیو په سر راځه نو بیا به خو تقسیم راځي غیر متناهی دا غیر متناهی تقسیم دا متکلمین نه مانی سو کې نه مانی دا حکما مانی او ډېر وګدا خبره ده لمبا چوڑا پوښ کنه جز لا تجزا ابطال الجزء والا دا هدایت الحکمت کې ویلي کیږي وعلم ان الجزء الذي لا يتجزا باطل اغاز نظر اثبات تحیلا اول مقدمه ابطال الجزء اتصال باشیاو خبر پرې راځي او دومره خبره وکړه چې کداغه نسب بالفعل شي موجود شي نو چې بالفعل موجود شو نو داغه نسب بینو داغه بل نسب بینو داغه بل نسب بین حرم مجر نو ته بیا به تقسیم راشي غیر متناهی او کچرتا داغه نسب نو بالقوه شی معدومی بالقوه شی په حين د قوت کې معدوم لکه دا بار خټه تا ګوره دا منګي دی او بالفعل منګي معدوم دی نو شی په حالت د قوت کې څه شی وی معدوم شی فی حين القوه سی معدوم معدوم نو بیا دا څنګه وای مثلا چې دا نصف ګرم دی دا یخت لکه اوس پنه کې دی نیمه ګرم نیمه نه ته وای کنه چې دا نیم ګرم دی دا نیمه یخ دی نو بیا د څه څنګه وای چې نصف ثلث د سره معلومات دی په قوت کې دي نو بیا به دا قضایا موجبی منګه څنګه وایو بیا به دا قضایای نو معلومه شو دا خبره چې اجزاء تحلیلیه بالفعل نه دی موجود او اجزاء تحلیلیه بالقوم ندی موجود نو چې نه بالفعل موجود شو نه بالقوم موجود شو نه په منځ کې شو او الله جل جلاله خو بالفعل موجود دی څنګه موجود دی
نو هغه قسم اجزا چې هغه نه بالفعل نه بالقوه هغه د الله اجزا نشي کېدل هغه د الله اجزا نشي نو د الله چې څنګه اجزا ترکیبیه نشي راتله نو دا څه کوم اجزا نشي راتله تحلیلیه نشي راتله دا ما تاسو ته ډېر غون د په لاندې طریقې سره مې دا خبره عرض کړه اوس کله عالمانه طریقې سره وایي نو اوس به وایي چې الله قاضي په ځل د لا یحدو کې لیکلي دي لکه د الله د پاره چې اجزای ترکیبیه نشته نو تحلیلیه هم نشته ولی کله الله د پاره اجزای تحلیلیه راشي کله الله د پاره څه شی راشي نو لم یکن الواجب بالفعل لكن التالي بكر یاد سوا لأنها أجزاء تحلیلیه بین محوزة الفعل دا بما بین دا چا کی دی دا محض فعل کی دی لأنها بین دیاد سوا لأنها بين صرافة الفعل ومحوزة الفعل لأنها بين صرافة لأنها بين صرافة القوة ومحوزة الفعل ومحوزة الفعل وكل ما هذا شانه لاندې دي دا کبرا سره به لاندې دي وكل ما هذا شانه وهي ليست بأجزاء للواجب خوشاله او ته ښه بس لأنها زكد أجزاء تحليلية بين صرافة القوة فما بين ده صرف قوة كري ومحوزة الفعل ده محض الفعل او ده صرف قوة بين صرافة القوة ومحوزة الفعل ده قوة او ده فعليت فمنز كري يعني ندى أجزاء بالقوة دي أنا بالفعل بالقوة دي ندي فقوت کې خوشې معدومي نه بیا بس صدق د قضایا موجبه او راشي بغیر د موضوعاتنا ته چې وې دانیم ګرم دی دانیم یخ دی او دانیم په قوت کې نو قوت کې خوشې معدومي نو ته دا ګرم یخ چاته وای یا دا نور احکامات څنګه ثابت دي نو لانها بين صرافه القوه ومحوزه الفعل وكل ما هذا شانه فهي ليست بأجزاء للواجب هغه د اجزا د چانه شي جوړېدلې د واجب نو لہذا دا اجزا د واجب نشي کېدلې اثبات تصغرا دا په مابین د صرافت القوه د محوزه الفعل کې دي صرف قوت کې نه دي شی معدوم او صرف په فعلیت کې نه دي بیا به تقسیمونه قبلې بیا به شی قبلې نو دا په دې منځ کې دي او کم چې دسي اجزای چې په منځ کې بیا هغه اجزا د واجب ځکه نشي کېدلی چې واجب بالفعل دی من کل الوجوه نو داسې نشي کېدلی چې اجزا ورته داسې فرض کې چې نه په قوت کې او نه په فعلیت کې نو لہذا د الله د پاره اجزای ترکیبیه نشته او د دې سره د رب د پاره اجزای تحلیلیه نشته نہ ان کے لیے اجزاء ترکیبیہ ہے اور نہ ان کے لیے اجزاء تحلیلیہ ہے اس لیے کہ وہ بالفعل ہے من کل الوجوہ اور اسی قسم کی اجزاء جو کہ نہ بالقوہ ہو نہ بالفعل ہو وہ کس طرح اللہ کے اجزاء بن سکتے ہیں الحمدللہ دا خبر ختم دا حد نہ کم حد رواخلا حد حکمی اوله غوای د چا سره د هو سره نو معنی دا شو چې په حال کون د چا کې د الله کې چې
چې محدود په حد حکمی سره نه دی، نو دا معنا صحیح ده کنه؟ دا معنا څه شی ده؟ صحیح ده. او دا معنا مفید رچان ده د تقدیس هم ده. دا معنا صحیح ده او مفید رچان ده. هر چې نفس صحت د دې معنا ده. الله محدود په حد حکمی سره نه دی. ولی لو کان الواجب محدودا بحد حکمی فیلزم ان یکون کما ومتکمما. بگه کم متکمم وجد ملازمه خوکاره ده چې کم احد حکمی وای دیتا چې هغه د کم متکمم نه. بطلان التالی الله کم متکمم نشي کېدلی. لو کان الواجب کما ومتکمما یلزم فیلزم ان یکون منقسما. بیا به خصوصي شي وجر ملازمه ښکاره ده کم چې کم متکمم هغه قابل انقسام وي. قابل انقسام نشي کېدلی. لو كان الواجب قابلا للانقسام يلزم ان يكون معدوما لكن طالبات فالمقدم مثله. اگر واجب الوجود منقسم ہو جائے تو معدوم ہوگا. پھر اللہ معدوم نہیں ہو سکتا ہے. وجہ الملازمہ اور بطلان التالی. بطلان التالی تو آسان ہے. اللہ معدوم نہیں ہو سکتا ہے. موجودات کے لیے علت ہے تو کیا موجودات کے لیے جو علت ہو وہ خود معدوم ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خود معدوم ہو تو دوسری چیزوں کے لیے وجود کے لیے کس طرح سبب بن جائے گا؟ نو د دې نه دا معلومه شوه چې الله تعالی معدوم نشي کېدی. وجر ملازمه څنګه کوم منقسم شنو معدوم بشي، قابل تقسیم شنو څنګه به معدوم کیږي؟ وای تقسیم وای ستا تقسیم دې ته ویل کیږي چې احداث د یو هیئت دی. احداث ته یوش او ایجاد د اخرین وی. هغه یو شی احداث ته چاوي نه انعدام د هویت واحدی. انعدام د چای او ایجاد او احداث د دو نور امرین وی. نو تقسیم څه ته وای؟ انعدام د هویت واحده. دا شعر مثلا دا هویت واحده ره او تقسیم دی ته وای چې انعدام شي په هویت واحده کې او احداث او ایجاد شي د امرینو یا د هویتینو اخرینو. اېدا دې ته څه ویل کېږي؟ نو دا یو خو ختم شو کنه. نو که الله قابل تقسیم شي نو بس معدوم بشي کنه. الله څه شي؟ قابل تقسیم شي. نو چې قابل تقسیم شي نو قابل د انعدام بشي او احداث تدو او پیدا کېدل د دوو هویتینو براشي. بنیادی مسله وی د اصطلاحات ته پنځه سره ویلنی ها. لکه استاد صدا سي اصطلاحات پیژنې تقریبا چې په خوب کې هم نه دی اوریدي. هغه ور تحلیلیات را انعدام د هویت، احداث د هویتینو، دا هویت او هویتینا دا تاسو اوریدلی دي چرته؟ هویت معنی ذا هوا، شخصیت ذا هوا. نو الله قابل دی انعدام هم نشي کېدلی. نو بیا درته وایم که د حد نه مراد حد حکمی شي او لګي د هو سره معنی دا ده چې الله محدود په حد حکمی سره نه دی. دا معنی صحیح ده. دا معنی مفید ده. تقدیس هم ده. هر چې صحت د دې معنی ده نو هغه دار ک الله محدود په حد حکمی شي. الله به کم متکمم شي ناجایز او الله به قابل د انقسام شي. انقسام ناروا ده. ځکه هغه دې ته چې احداث ته هویت او ایجاد د دوه هویتونو او خرایین وشي ناغه ته ویل کېږي. بیا به الله معدوم شي او عدم په الله کې ناروا ده. ځکه هغه په خپل علت ته د موجوداتو لپاره هر څوک چې علت د موجوداتو لپاره هغه په خپل معدوم کې دی شرع اعوذ بالله نه. هغه چې په خپل معدومي د بل د وجود علت بسنګ شي. نو الله محدود په حد حکمی سره نه دی. نو دا معنا صحیح ده او دا معنا مفید ده. تقدیس هم ده. صرف الله د سره چې محدود په حد حکمی سره نه دی. منګه ټول ممکنات مخلوقات من محدود په حد حکمی سره کې دي. والله محدود په حد چا سره نه دی. نو الله محدود په حد حکمی سره نه. الحمدلله دا معناګانې ختم شي. ما تیر ځل چې دا کتاب وینو ما دا سی ویلیو
چاولم د شان دا خبره ختمه کړي وی بیا هو تراغلی خو دې ځله نشان او هو دواړه په یو ځل باندې د صيغه معلومي سره کراس کړه بس خبره ختمه شو ولکته هغه شانتی وای نو هغه شانې ما سانه ده په حال کون اول د سی وای په حال کون د دی هو کی په حال کون د چا کی د دی هو کی ای اولی د چا سره لګاو د شان سره ما شان و دواړو سره لګولیو کنه او شان مې ختم کړي او صرف سم ویلو شانم اول ختم کړي یعنی د صيغه مجهوله کړي وا معلومه متعدی او لازمی او سو کوم چا سره لګولې شان سره دا غي نرستم بیا چا سره لګاو دیو سره ټیک شو کنه او صيغه مجهوله او معلومه ده هو سره معلومه د مخکې داملانه ده ویلې کنه شابس بس هغه مخ کې تر دا د الیکشن دی فرق او خیر دی دام ماشاءالله بس صحیح ده دا سبو کو دا صيغه معلومه کو مجهولم کړه کنه د هو سره مولا کوله د حد سو معنا غانې واغستلې حد منطقي لغوي میزانی حکمی اوس دا صيغه څه شي کا هغه معلومه کا او د چا سره ولګوا د دې هو ضمیر سره ولګوا چا سره ولګوا نو په حال کون د دې هو کی چې دا الله تعالی لا يحد اشیاء باندې علم نه دراول وراوسته په واسطه د حد په واسطه په حال کون د دې هو کی چې دا الله تعالی لا يحد اشیاء ځانهایی نه دي ګرځولي اشیاء یې نه دي ګرځولي نو دا معنا خو غلطه راګرځولي دي او که په حال کون د دې الله تعالی کې چې علم نه راولي په اشیاء او په واسطه د حد دا معنا بیا صحیح ده ځکه علم حاصله په واسطه د حد سره هغه حصولی دي که خدای علم حضوری دی رسو وایم او کداولګي د دې هو سره او د حد نکم حد مراد شي حکمی نو معنا دار په حال کون د دې الله تعالی کې چې دغه الله تعالی لا يحد اشیاء نه دي ګرځولې حد حکمی ورنه بیا خو ما نه صحیح نه ده کنه دا خو شي نه ده دا معنا صحیح ده وری اشیاء خو ګرځولې دي حد حکمی ورنه دلته څنګه وای چې اشیاء نه دي ګرځولې حد حکمی او که هو سره لګي او دا صيغه معلومه شي دا صيغه شي معلومه شي او فعل لازمی شي نو په حال کون د الله کې چې نهایت عددی نه ده په حال کون د الله کې چې حد میزانی نه ده په حال کون د الله کې چې حد حکمی نه ده الله خو مفرد ده نه به څنګه حد حکمی او فلان او فلان او فلان څنګه شي نو سنه احتمالات داسیو چې هغه احتمالات خو صحیح مسینو سنی صحیح او مفید د چا نه دي د تقدیس نه دي نو نن سبق چې کوم ویل شو نن سبق هغه په دې کې ویل شو کستا سپیکر یې مونږ هم داسې کړیو چې دا د شان مسله اوله غوسه کړي و د شان مسله اول څه کړي و په حال کون د شان د الله کې چې دا شان د الله تعالی نهایت عدد نه لري شان د الله تعالی حدی میزانی نه لري شان د الله تعالی څخه تسم ویلیو کنه ټول خبرې هم کړي بیا شان د الله تعالی لا څنګه معلومه کړي او د شان سره لګوري واغ احتمالات موږ ختم کړیو د چا احتمالات پاتې شي د دیو هودا نو په حال کون د دیو هو کې چې حد لغوی نه لري په حال کون د دیو هو کې چې محدود په حد میزانی دی په حال کون د دیو هو کې چې حد حکمی نه ده ٹھیک شو په حال کون د دې هو کې لا يحد القوس یا لا يحد القوس صيغه متعدی کا او یا صيغه لازمی کا نو په حال کون د دې هو کې چې اشیاء نه دي ګرځولې ذا حد لغوی منطقي حکمی دا نه دي ګرځول نو دا معنا خو څه شي راکنه دا صحیح ده توبه غلطه ده اکته په حال کون د دې هو کې چې په اشیاء باندې حد میزانی نه راوړي دا یو کې بیا صحیح ځکه علم حاصله په واسطه د حد میزانی اصولي او د الله تعالی کوم علم دی هغه حضوري
او دا رنګ صيغه لازمی کده هو سره لگا نا بس صحیح خو مفید له تقدیس نو ټول احتمالات په دې صيغه کې سو شو هغه اتل احتمالات شو. نو نن بداو نن سبق دا شو خلاصه دا شو چې په ځل د لا یحدو کې قاضي مبارک وای د الله تعالی حد میزانی نشته. نو دا رنګ کم حد نشته دا الله تعالی د پر اجزای تحلیلیه نشته څنګه چې ترکیبیه نشته تحلیلیه نشته ځکه اجزای تحلیلیه بین صرافه القوه و محوزه الفعل وكل ما هذا شان هو اجزاء واجب نشي کېدل دام نشي کېدل دا بس صرف قوت کې نه دي ولی بیا معدوم شي شی په هند قوت کې معدوم بالفعل نه دي بیا به جزء بیا به تقسیم غیر متناهی راشي نو په منځ کې دي وكل ما هذا شان حکم چې په منځ کې هغه اجزاء د واجب ځکه نشي کېدل چې هغه بالفعل من كل الوجوه نو هغه قسم اجزاء چې نه بالفعل او نه بالقوه مطلقاً هغه اجزاء د واجب هم نشي کېدل. بیا مې درته وی په حال کون د دې هو کې چې محدود په حد حکمی نه دی ولی که محدود په حد حکمی سره چرته شي بیا به کم متکمم شي وای شي دي کنه وینا قابل تقسیم بشي وای شي دي کنه وینا بیا قابل انعدام شي ولی ځکه تقسیم وای د تچاره کې اعدام د هویت واحده او پای کې ایجاد د امرینو اخرى نور وی نو د دې د وجنه انعدام په واجب کې راتللی نشي ځکه علت ته موجودات لري په خپل معدوم څنګه شي. صلی الله علیه وسلم